محبت متعلق کتابونو یو واقعه لیکلې ده چې کله د انسان په زړه کې د الله محبت راشي یاد ساتئ دا ټول محبتونه دا د زړه نه خود به خود وځي نن زما په زړه کې د ښځې محبت ځکه دی د مال محبت ځکه دی د تجارت محبت ځکه دی ما ته ګوره ما ته ګوره اخوا دې خوا مه ګوره زما ستا په زړه کې د دې زما په زړه کې محبت د دې څیزونو ځکه دی د ګناه محبت زما په زړه کې ځکه دی چې زما په زړه کې د الله او د الله د رسول محبت نشته یو بادشاہ دی نو داغه په کور کې لور ده پیغله لوري ده نو دا خانان او مالدار او دی خو په خپل خو کارونه نه کوي کنه دا او پارامین چې ګوډه دی خو په خپل دې کوم دی بدنو کرانی ساتلی دی کور کې خزي وی بار کار د پاره خزي سړی او کور کار د پاره زنانه ساتلی نو دی د بادشاہ لور شاهزادګي دی با کپڑے چې کم دی بار لګلی او هغه با دوبی وینځلې دوبی باندې به کپڑے وینځلې خدا د نور کور کپڑے به یو شان وینځلې شوی او د دې شاهزادګي د دې دا کپڑے به سډیر اعلی او ډیر مزیدار وینځلې شوی او بیا په خوا خو اسلیانه نوی قد کول به داسې په ښکلي انداز باندې به قد کړی وي نو دی یو ځل د کور د ښځو نه تپوس وکړ وی دا زما کپړې څوک وینځي وی دا یو دوبي دی موږ د ټول کور کپړې هغه دوبي ته ورلیږو هغه وینځي یاره د نور کور کپړې بل شان وي خو زما دا کپړې پکې څه ډېرې مزېدارې انځلې صفا کړي و معمولی داغم پکې نه هغې انکوایري کوله معلومات یې کولو نو د دې دوبي او زلمې زوی دی نو هغې د دې شهزادګۍ د حسن او د ښایستوالي خبرې اورېدلې وې نو هغه به دې زلمي هلک به د دې شهزادګۍ دا کپړې ډېرې ښایسته او مزېدارې صفا وینځلې جینې ته پته ولګېده چې زما دا کپړې خو دا نوجوان د دې دوبي زوی وینځي نو دا د یوې ښځې په ذریعه هغه ته جواب ولېږه وی ته زما د کپړو سره ډېره خواري او ډېر محنت نه کې نو بس هغه له موقع په ګوتو ورغله هغې ورته وی آی لو یو ما سره محبت شروع کا اور آئی مس یو زه پتا مینې ما زه پتا عاشق یم ما سره رابطه شروع کا تا ملاقات کول غواړي زموږ د زمانې د هلکان نه دوی پخوا خو به خطونه اوس خو موبایل دي صاحبه په موبایلو باندې چې کومه رامیتوبونه شروع دي الله دې امان راکړي نو هغې اجینې ورته جواب ولېږه وی زما او ستا ملاقات ناممکن دی زه تا سره ملاقات نشم کولی ته د دوبي زوی او د بادشاه لور یم زما او ستا څه تعلقات دي بس هغه عاشق بس هغه مینتونه شروع کله په یو ذریعه کله د خط په ذریعه کله په یو طریقه کله په بله طریقه درخواستونه به رالېږل بار بار دا شهزادګۍ وایي دنه اوس په څه طریقه دا خلاص کړه نو هغې جینۍ ورته د چا په ذریعه خط ولېږلو جواب ور ولېږلو وی زما ستا د ملاقات
یو طریقه کیدی شي یو حل زما سره ملاقات شتا وی جی وای راته څه طریقه عاشقان خو بیا په دې نه کړه چې په څه طریقه کیږي وی زما پلار چې کوم دی بادشاہ وقت دا د عالمانو ډیر معتقد دی د نیکانو خلکو سره ډیر محبت دی عالمان خوښ دي او دا ښه صفت دی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي المرء مع من احبه قیامت پر ورځ به انسان هغه چا سره چې چا سره محبت وي چا سره د چا مینه زیاته نو زما پلار چې کوم دی هغه د عالمانو د پیرانو د نیکانو خلکو محبت زیات دی نو ته داسې کار وکړه چې ته ځان لږ نیک کا وظایف شروع کا ذکرونه شروع کا نو کیدی شي زما پلار سره ټیم ستا ملاقات لا درشي او چې پلار مې درشي نو بیا به زم سبانه جوړه کم ملاقات به وشي اوی واه 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 ودې ګټله ملنګ دوه ګټې دې وکړې ملنګ دوه ګټې دې وکړې یو د خیر ټول کو بل دې وکړې دي دنونه دا خو ډېر عجیبه کار دی بس خیمه ولګوله چې د ځنګل کې دشته کې خیمه ولګوله او بس یې تسبیح پیدا کړو الله الله لا اله الا الله سبحان الله ذکرنا وظائف شروع شو سیبا خلق خبر شو لکه دلته کې یو خیمه لګېدلې ده یو نوجوان پکې دی ډېر ناشنا ډېر خشتل جوان دی او چې څوک ورشي نو دعا وله کوي په خلکو دمونه مچوي نو خو دا تعویذونو والا دمونو والا خو دومره لکه پلان کېږي کې دم و مولانا مجلګر صاحب د الله خبر درنونه کې دا خلک په دې نه و یو کس راته وایي چې زه د خلکو نظریه او سوچ معلوموم تپوس مپوس نه کوي خو بس چې خلک ور روان یو کس چې کوم دی غټ لرګی چېرته وکته د سپېدې لرګی را پرېږه ورته کې چې کوم دی د شپې لاړو هغې خښ کو د پاسې پې اوږد قبر پې جوړ کړه او جنډې پې ولګولې او نامې پې ولیکله وی ډانګ بابا ډانګ بابا الله ډانګ بابا دی ډانګ بابا دی ډانګ بابا دی اب د هر مرض علاج کوي او بچ ورشي کنه هغه پښتو کې وایي شیخ فولاد بابا د من دانی ذمہوار دی موږ د زیارتونو نه او د نیکانو خلکو نه دکانداران جوړ کړي نو نوجوان لبا خلک راتله دعا به کوله دم به مچولو دمونه به مچول سړی باندې رش جوړ شو خلک چې کم دی ولا ډیر زیات راځي بادشاہ ته چا ویل کتل تکي بادشاہ سے ویو نوجوان دی خیمه لګولې دا نه چانه پیسې علي کسو کول شکرانه ورکي ام نالي او په خلکو دمونه مچي خلکو ته بادشاہ ویل کا زه به ورشم زما مرشم بادشاہ راغی چراغ د ناسته ذکر کوي اسکار کوي ویجزا د علاقې او د ملک بادشاہ ما ویجی الله دې تخت او بخت برقرار لرا الله دې ترقی درکړي او دعاګانې ولو کړي دمونه په واچو بادشاہ جیب تلاش کوي نه جی نه 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 ته ګورې شکرانه نه علم زه د دم پیسې نه علم دا الله د رضا لپاره ارسکم بادشاہ ته متاثر شو سړی هو په دې ځنګل کې په دې دشت کې خیمه کې ناز پیسې مې سیم نالي کور ته چراغې بیبي ته مې وې دی لور ته مې وې وی یاره پلان کیږي کې یو نوجوان دی زلمی دی او ډېر ښکلی انسان دی خلکو ته دعاګانې کوي په خلکو دمونه مچوي خو پیسې میسې چانه نه علي لور ورته وی که اجازت یې ابو زه به م ورشم خپلې ملګرې به ځان سره بوځم زه به م ورشم وی ورشه مور دې م ځان سره بوز د شهزادګۍ مور شوه او ورسره نورې ملګرې شوې راله خیمې ته چې کوم دی نوجوان ناست دی نو خبرې مبرې دمې په واچو دعا ورته وکړه نو دا جینۍ ورته وایي انا محبوبک زه ستا هغه محبوبې ما چې تا به ماله خطون رالېږلی او کله به دې سوې او کله به دې سوې زه ته یم زه هغه جینۍ یم چې تا به ما سره چې کوم دی د محبتو ډېرې ناشنا دعوې کولې نن الله رب العزت زموږ ستا ملاقات وکړه ما ته وګوره
زو مکه ما او مگر بادشاہ لورم چې تا به زما چې کم دی کله به دی یو شان دعوی کولې د محبت او کله بل شان زو مکه ما ته لږ وګوره زما سره د ملاقات ټایم دی دا نوجوان ورته وایي کله چې زما په زړه کې د الله محبت راغی او با الله نوم اغشتو کې چې مالکم خوند راځي کوم مزه راځي او د الله سره د شپې چې زما کوم راز او نیاز دی هغه محبت زه د ټولو محبتونو نه توبهګار کړم بیبي الله دې حیا او د عزت زندگی نصیب کا او زما استاد کم دی مالا الله خپل محبت را کړی دی مالا الله خپل مینه را کړی دا اوس زه د مخلوق دیو جنا کله چې انسان د الله ذکر کوي کتابونه لیکي د الله په ذکر کې دا صفت ته دا خاصیت ته مونږ ذکر نه کوو مونږ سره ذکر لپاره ټایم نشته او مونږ راشو بس په منډه منډه مونږ د الله ذکر له ټایم ورکړه د الله ذکر کثرت سره کوه حدیث پاک نبی علیہ السلام فرمایي د الله ذکر دومره کوه چې منافق خلق ته ریاکار وي دیو جنا الله رب العزت قرآن کې فیصله وکړه که چېرې تاسو د دغه څیزونه د الله او د الله د رسول نه او د الله په لاره کې د جهاد نه ګران وي فتربصوا بیا انتظار کوئ حتی یأتی الله بامره چې الله خپل حکم راولېږي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله نافرمانو خلقو ته هدایت نه کوي باغیانو ته زدیانو ته متکبرینو ته الله هدایت نه کوي الله دې خپل محبت او د الله د حبیب محبت د الله د دین محبت تم الله په زړونو کې واچي دې لپاره عزتمندو د نیکانو خلکو صحبت اختیار کړي دا تزامات د وصیت په شکل دا خبره ده چې الحمدلله ثم الحمدلله په دې دور کې پاکستان کې د مدارسو د علماء د خانقاهونو یو جال خور دی یو مدرسې سره یو عالم سره یو خانقاه سره ځان ټچ کې د خپلو روحاني بیمارو علاجو کې جسمانی چې په سر مې درد دی ډاکټر لدم خو که ما کې کبر دی ما کې ریا ده ما کې د دنیا محبت دی ما کې بغض دی ما سره د دغه بیمارو علاج نشته او نه را سره غم شته الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين